تیر ورځ په تنګي تحصیل کې د محکمه مال پټواري وقار احمد نومیتن په ډزو وجل شوی او د دې په مقدمه په 2 تنانو درج شوی دا. وجل شوی پټواري نن په تنګي تحصیل کې خور ته وسپارل شو. په جنازه کې د سلګونو ولس په شمول پټواریانو خوم ګډون کړي وو. د وقار احمد درونه وای چې پرون د کچ په عرض د کور نه وته وو او په لارې به بیلې کو روان بشو که خوخه دی چې نور نه کیږي روان بشو که خوخه دی که په زمانه زبستان سترګې واړو ما راځه د یو بل دشمنان بشو که خوخه دی په یو مالت کې به یو بل له مخامخ نه ورځو پټ بشو غیب بشو پیریان بشو که خوخه دی د نن نه پس به په یو بل پسې بیخي نه جاړو زړونه به کلک کړو کافران بشو که خوخه دی. دا خبره کوم چې ولې یو سرکاري کس خپل فرایض انجام ورکړي نو د هغې به داسې لي ولې به د چا پټي ته نه ځي یا هغه به د چا حدودات نه ګوري چې قانون دونه پورې لکه کمزوري شو ظالم دونه طاقتور شو نو بس بیا څه مقصد. د وجل شوي تن د مرد دعوه په پرلي او خیدرلي شوې ده خو دلته په جنازه کې راغلي پټواریان وایي چې هغه یو زړه سواند او ایماندار انسانو او کومو تنانو چې وجلې وي باید چې هغوی ته سزا ورکړي شي ګینې دوی به احتجاجونه شروع پرون چې دا کومه سانحه راغلې ده دا مونږ سره ډېره بې انصافي شوې ده. زمونږ وقار ورور د تنګي تحصیل کې دلته ډیوټي کوله او ډېر ښه انسان و خوش اخلاقه انسان و نر انسان و ټیک ټاک سړی و او پرون دغه واقعه ورسره راله نو مونږ د هغې ډېر مذمت کوو. نن زمونږ په ټول ډسټرکټ کې بشمول کې پی کې سوګم دی او مونږ د هړتال اعلان هم کړی دی. مونږ په ډسټرکټ چارسده کې هم د هړتال اعلان بیګانه کړی دی. په ټول کې پی کې هم نن هړتال دی قلم چول هړتال دی. زمونږ د دې نه پس هم انشاءالله مونږ خپل عمل کینو به میټینګ به راوړو خپل عمل به کوو او مونږ دا مطالبه کوو اعلی حکام سره حکام نه چې دته انصاف ملو شي. نن په ټوله پښتونخوا په خصوصي توګه چارسده کې پټوارانو قلم چول هړتال کړی وو او د ملزمانو د نیولو پورې به دغه احتجاج جاری وي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400